بسم الله الرحمن الرحیم. د ناقص او د لفیف د مشکل گردانونو د حل په سلسله کې دا زمونږه دویم درس دی. تیر درس کې مونږه د فعل ماضی د گردانونو د یادولو د پاره څلور نمونې ذکر کړې وي: دعا، رما، رضیه او نحوه. نو د ناقص او د لفیف د فعل ماضی څومره گردانونه چې دي د هغې د یادولو لپاره مونږه دغه څلور نمونې ذکر کړې وي. او تیر درس کې هم مونږه دا خبره کړې وه چې لومبی به مونږه نمونه نمبر 1 او نمونه نمبر 4 دا به مونږ له څه فایده راکوي دا به ذکر کوو، او تر دې نه وروستو بیا نمونه نمبر 2 او نمونه نمبر 3. په دې درس کې د ټولو نه لومبی مونږ به نمونه نمبر 1 دا به مونږ له څه فایده راکوي نو مونږ به دا ذکر کوو. او نمونه نمبر 1 دا مونږ سره د دعا گردانو: دعا، دعوا، دعو، دعت، دعتا، دعونا، دعوت، دعوتما، دعوتم، دعوتی، دعوتما، دعوتن، دعوتو، دعونا. دا مونږ سره نمونه نمبر 1 ده. کوم طالب علم چې د دعا گردان یاد کو نو هغې د ناقص واوي ثلاثي مجرد د فعل ماضي هغه ټول گردانونه یاد کړل. په کومو گردانونو کې چې په لومبۍ صیغه کې د الف نه په مخ کې حرف باندې فتحه ده. ځکه چې د فعل ماضي په کم گردان کې د الف نه په مخ کې حرف باندې فتحه وي نو هغه گردان د دعا سره د حروفو په تعداد کې په حروفو باندې کم حرکات او سکنات دي پاغي کې، او دغسې د لومبي 2 حروفو نه وروستو چې کم حروف دي نو هغه حروف بعینه د هغې گردان هغه به د دعا د گردان په شانتې وي. مثلا مونږه دا یو گردان لیکلی: بلا، بلوا، بلو، بلت، بلتا، بلونا، بلوتا، بلوتما، بلوتم، بلوتی، بلوتما، بلوتن، بلوتو، بلونا. نو د دعا په گردان کې چې څونه حروف دي نو بعینه هغه حروف د بلا په گردان کې هم دي. مثلا د دعا لومبۍ صیغه ده نو په هغې کې 3 حروف دي، نو دغسې په بلا کې هم 3 حروف دي، دغسې په نجا کې هم 3 حروف دي، په طلا کې هم 3 حروف دي، په بدا کې هم 3 حروف دي. په دعا باندې چې کوم حرکات دي نو بعینه هغه حرکات په دې الفاظو باندې هم دي، په بالا باندې هم، په نجا باندې هم، په طلا باندې هم او په بدا باندې هم. د دعا لومبي 2 ټکي مفتوح دي نو په بالا کې هم مفتوح دي، په نجا کې هم، په طلا کې هم او په بدا کې هم. بل مونږه دا خبره وکړه چې د لومبي 2 حروفو نه وروستو چې کم حروف دي نو هغه په دې گردانونو کې به یو شانتي وي، د دعا په شانتي وي. مثلا دلته 3 حرف الف دی نو په دې کې هم الف دی، د نجا په گردان کې هم الف دی، د طلا په گردان کې هم الف دی، او د بدا په گردان کې هم الف دی. مونږ به راشو د واحد مؤنث غائب صیغې. نو په دعت کې 3 حروف دي، په بلد کې هم 3 حروف دي، او په نجد کې هم 3 حروف دي. دغسې که ته دې طلا نه مونږه واحد مؤنث غائب صیغه جوړو نو مونږ به یې جوړو طلت، د بدا نه به شي بدت. او څنګه چې د دعا لومبي 2 حروف مفتوح دي او 3 حرف ساکن دی نو هم دغسې په بلد کې لومبي 2 حروف مفتوح دي او 3 حرف ساکن دی، په نجد کې هم، په طلت کې هم او په بدت کې هم.
او مونږ دا خبره موکړه چې د دوو حروفو نه وروستو کم حرف دی نو هغه به په دې ټولو ګردانونو کې دا یو شانتي. نو دلته د دوو حروفو نه وروستو تا ده، نو په بلد کې هم تا ده، په نجد کې هم تا ده، په تلت کې هم تا ده، او په بدت کې هم تا ده. اوس مونږ دعونه کې دا خبرې ذکر کوو. نو په دعونه کې 4 حروف دي، په بلونه کې هم 4 حروف دي، په نجونه کې هم 4 حروف دي، په تلونه کې به هم 4 حروف دي، او په بدونه کې هم 4 حروف دي. بل په دعونه کې لومبي 2 حروف مفتوح دي، دریم حرف ساکن دی، او 4م بیا مفتوح دی. هم دغسې حساب په بلونه کې دی، په نجونه کې هم، په تلونه کې هم، او په بدونه کې هم. او د لومبي 2 حروفونه وروستو چې کم حروف دي نو هغه په دې ټولو کې یو شانتي دي. په دعونه کې و نون دی، نو په بلونه کې هم و نون دی، په نجونه کې هم و او نون دی. نو دغسې دا خو موږ د نمونې په طور باندې په یو څو صیغو کې دا اجرا وکړه. نو د اول نه والا تر د اخره پورې هر هغه گردان چې په ناقصې واوي کې د ثلاثي مجرد د فعل ماضي صیغه وي او په لومبۍ صیغه کې د الف نه په مخ کې حرف باندې فتحه وي، نو د هغې ټول گردان به د دعا په شانتي وي د حروفو په تعداد کې. او دغسې د حروفو باندې کم حرکات او سکنات دي. او د لومبي 2 حروفونه علاوه چې څونه حروف دي نو هغه به بالکل یو شانتي وي. نو مونږ صرف نمونې په طور باندې یو د بلا گردان لیکلی دی. نو تاسو د نجا، د تلا او د بدا گردان دا د دعا په شانتي وکئ. د دې نه علاوه چې د ناقصي واوي ثلاثي مجرد د فعل ماضي په لومبۍ صیغه کې د الف نه په مخ کې حرف باندې فتحه، نو د هغې ټولو الفاظو کم گردان دی نو هغه به بعینه د دعا د گردان په شانتي وي. اوس مونږ نمونه نمبر 4 دا به مونږ له څه فایده راکوي دا ذکر کوو. او نمونه نمبر 4 دا زمونږ سره د نحوه گردانو: نحوه، نحوه، نحو، نحوت، نحوتا، نحونا، نحوتا، نحوتما، نحوتم، نحوتی، نحوتما، نحوتن، نحوتو، نحونا. نو کوم طالب العلم چې هغې د نحوه گردان یاد کو نو هغې د ناقص او د لفیف د ثلاثي مجرد د فعل ماضي هر هغه گردان یاد کو چې د هغې د لومبۍ صیغې په آخر کې د وونه په مخ کې حرف باندې ضمه وي. ځکه چې د ناقص او د لفیف د ثلاثي مجرد د فعل ماضي هر هغه گردان چې د هغې د لومبۍ صیغې په آخر کې د وونه مخ کې حرف باندې ضمه وي نو د هغې وزن بعینه د نحوه د گردان په شانتي دی. او دویمه خبره دا ده چې د ابتدایي 2 حروفو نه وروستو چې کم حروف دي نو بعینه هغه حروف هغه به د نحوه د گردان په شانتي وي. مثلا دا یو څو الفاظ مونږ لیکلي دي: رخوه، سروه، یکوه. نو رخوه او سروه دا ناقص دی او یکوه دا لفیفی مفروق دی. او په دې 3 وړو مثالونو کې د وونه په مخ کې حرف باندې ضمه ده نو تدې گردان دا به بعینه د نحوه د گردان په شانتي وي. مثلا مونږ د رخوه گردان کو: رخوه، رخوه، رخو، رخوت، رخوتا، رخونا، رخوتا، رخوتما، رخوتم، رخوتی، رخوتما، رخوتن، رخوتو، رخونا. نو بعینه تدې وزن دا د نحوه کم گردان دی د هغې په شانتي دی. مثلا رخوه بروزن نحوه، رخوه بروزن نحوه، رخوت بروزن نحوت، رخونا بروزن نحونا، او رخوتم بروزن نحوتم. دقسی سروه بروزن نحوه، سروت نحوت، سرونا نحونا، سروتم نحوتم، یکوه نحوه، یکوت نحوت،
یکونا نهونا او یکوتم نهوتم. او د ابتدایي دو حروفونه وروستو چې څونه حروف دي نو دا په دې ټولو ګردانونو کې دا به یو شانتي. مثلا دلتم واو دی، دلتم واو دی، دلتم واو دی او دلتم واو دی. اوس به مونږ راشو په نحوت له، نو دلته هم د دو حروفونه وروسته واو او تا دي، په رخوت کې هم دي، په سروت کې هم دي، په یقوت کې هم دي. نهونه کې د ابتدایي دو حروفونه وروسته واو او نون دي، په رخونه کې هم دي، په سرونه کې هم او په یکونه کې هم. دغسې نهوتم دې کې هم د ابتدایي دو حروفونه وروسته درې حروف دي، واو تا میم. دغسې په رخوتم کې هم دي، په سروتم کې هم دي او په یکوتم کې هم دي. نو کوم طالب علم چې د نحوه گردان یاد کو نو هغې د ناقص او د لفیف د ثلاثي مجرد د فعل ماضي هر هغه گردان یاد کو چې د هغې د لومبۍ صیغې په آخر کې د وونه په مخکې حرف باندې ضمه وي، ځکه چې دغه گردان د هغې وزن بعینه د نحوه د گردان په شانتې به وي. یعنې څنګه چې په نحوه کې څونه حروف دي نو دغه عمره حروف به په دې نورو گردانونو کې وي، او د ابتدایي دو حروفونه وروستو چې څونه حروف دي نو هغه حروف به هم یو شانتي. نو دا مونږ سره د نمونه نمبر 4 د هغې افادیت شو. نو په دې درس کې مونږ نمونه نمبر 1 او نمونه نمبر 4 دا به مونږ له څه فایده راکوي هغه ذکر کړه. نو کم طالب علم چې د دعا گردان یاد کو نو هغې د ناقص د ثلاثي مجرد د فعل ماضي هر هغه گردان یاد کو چې د هغې د لومبۍ صیغې په آخر کې د الف نه په مخکې حرف باندې فتحه وي. او کوم طالب العلم چې د نمونه نمبر 4 گردان یاد کو نو هغې د ناقص او د لفیف د ثلاثي مجرد د فعل ماضي هر هغه گردان یاد کو چې د هغې د لومبۍ صیغې په آخر کې د وونه په مخکې حرف باندې ضمه وي. انشاءالله تعالی په آینده درس کې به مونږه د نمونه نمبر 3 درامه هغه به مونږ له څه فایده راکوي انشاءالله تعالی په هغې باندې به مونږه تفصیلي بحث کو. وآخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين.